هو فلان کې هو ما وی هاذا زید هاذا زید یا هاذا بکر دا دې د پاره چې دا بیخي غبي دی بیخي څه دی غبي دی بانه لا شيء يدرك غير المحسوس چې هغه خو د سره د غیر محسوس شی د غیر محسوس شی د سره پاغي کې د ادراک ماده شته دی نه او علا کمال فتانته یا دسی کیږي چې د ضمیر په ځای اسم اشاره ذکر کی د پاره د اشاره کولو په ذهانت او په فتانت د سامع باندې بان غیر المحسوس عنده بمنزله المحسوس چې دا غیر محسوس چې کوم دی د پنځ په منزله د محسوس دی پس دی منزله د محسوس مسله ذکر شو ما دا هغه مسله ده چې د فلان کې پنځ باندې هذه المساله عند فلان هكذا ځکه چې مخې ته شاه صاحب ناسته شاه صاحب بحر دی نو هاذا ورته وایي څه وایه هو ضرورت نشته هاذا ځکه هغه ته محسوس دی وایي چې دا مسله دی په دې کتاب کې مسله په دې کتاب نو مسله خو معنوي شی دی خو نه هاذا ذکر کو چې دا سامع ډېر ذکي او ډېر فطن دی او ادعاء وایي او ادعاء کمال ظهوره یا د پاره د دعوه کولو د دې خبرې چې دا شی انتهایی ظاهر دی انتهایی څه دی ظاهر دی دا چې کم مستند الیه یا دا کم شی دی دې ته خو ضمیر پکار دی ما اسم اشاره ذکر کړو ولی د پاره د دې چې زه دعوه کوم چې دا شی گویا چې محسوس دی گویا چې محسوس د پاره اسم اشاره راځي کنه ما هلته اسم اشاره ذکر کړو أي ظهور المسند إليه وعليه أي وعلى وضع اسم الإشارة موضع المزمر يعني راوستل د اسم اشاري په زید ضمیر باندې لادعاء څه کمال الظهور د پاره د دعوه کولو د کامل ظهور من غیر هذا الباب خو د مسند الیه نه علاوه د باب نه دا شعر دی دا په دې شعر کې د نهم شاعر دا هغه ضمیر په ځای باندې اسم اشاره راوستي ده نو دا اسم اشاره د دې د پاره راوستي ده چې دعوه کول غواړي چې دا شی بالکل محسوس ده بالکل څه دی محسوس بری پوشی اگر که مسند الیه نه دی مسند الیه نه دی خو زید ضمیر د اسم اشاره ذکر کړی ده شعر بوسو ها لکه سوی تعاللتی تعاللتی وشي کنه کای اشجع تعاللتی کای اشجع شعر ویل هم غواړي تاسو کې هغه شی هم نشته وما بك علة وشي تعاللتی کای اشجع وما بك علة تعاللتی وای چې کوم دې تا ځان څه کړی دی علت ویل کېږي چې کوم دې څه نه جوړتیا تا ځان څه کړی دا نه جوړه کړی دا تا ځان کړی دا مطلب ته نه جوړ نه تعالل باب تفاعل نه دی بتکلف ځان بیمار کول نو تا ځان نه جوړه کړی دا کوشي کای اشجع د پاره د دې چې زغم جن شم د پاره د دې کوشي کنه وما بك علة او تا ته بیماری نشته تريدینا څه شی قتلی تا اراده کړی د زما د قتل زما د خفغان اراده کړی دا پوښی کنه مخکې څه دی قد ظفرت بذالک قد ظفرت بذالک ته پدې کې چې کوم دې څه شوي کامیاب شوي ته پدې کې دا زغم جن کړ تا څه کړم نو بذالک نه دی پکار بذالک یعنی زما په قتل کې ته کامیاب شو زما په نو دا قتل یو محسوس شی نه دی دا معنوي شی دی دا څه دی نو به پکار دی قد ظفرت به خو دې بذالک وایي چې گویا چې تا خو زه ووجلم زه څه کړم او زما دا قتل دا یو ښکاره شی دی دا یو څه دی ښکاره شی دی پوه نه شوې نو تعاللت ای اظهرت العلة ول څه شی دی مرضه تا ظاهر کړی دی علت یعنی چا لره چې کوم دی بیماری لره کای اشجع د پاره د دې چې زه څه شم ای احزنو چې زه بیمار چې زه غمجن شم زه څه شم اشجع د باب د سمیعنه هم راځي پوشی کنه شجیه څه شی دی یشجع پوشی شجیه یشجع او د باب د ضربنه هم راځي ضربنه به څنګه راځي څه دی شجاع څه شی دی یشجی خو د دې معنا بالکل بدلیږي وز دی وای ګوره من څه شی دی راکشي سبلا شجیه بالکسر و دا اشجع چې دی دا د سمیه یسبعونه دی صار حزینا په معنا د څه کېدو سره غمجن کېدو سره لا من شجاع بالعزم بالفتح کدا ضربه یضرب نشي لکه شجا یشجی شجن په معنا د څه شي هډو کې انخطل په مړی کې هډو کې انخطل په مړی کې پدې پوښ هډو کې انخطل په مړی کې نو دی دا باب د سمیه یسمونه دی په معنا د زخ په معنا د غمجن کېدو لا من څه شي د شجاع بالعزم نه د چانه ماخوذ د شجاع بالعزم نه انخطل د هډو کې بالفتح په فتح سره یعنی باب د ضربه نشي به معنا بس شي نشب فی حلقه داغه په مړی کې هډو کې ونخطل
دا خو خیر د په دې کې یو چې هغه وکړه باب کار کو وما بك علة او تاسو څه بیماری نشته ده تريدين قتلي ته اراده کې زماره قتل قد ظفرت بذلك اي بقتل دا ذلك چې کوم دې چې کوم چاته اشاره قتل ته زما په قتل کې کامیاب شي نو دې سوې چې کوم دې زده كأن مقتضى الظاهر مقتضى الظاهر دا ان يقول چې دي شاعر ویلې وي به سویلې وي بان لانه ليس بمحسوس ذکر قتل محسوس خو نه ده کنه محسوسه فعدل الى ذلك مصنف د ضمیر نه چې کوم دی عدول کو ذالکتا اشاره د فار د اشاری الى ان شی قتله چې د شاعر قتل دا ظاهر شوی د ظهور المحسوس پشان دا محسوس شي د ظاهری دو پشان دا وان كان المظهر الذي وزع موضع المزمر غيره دې پوری خلاصو نقاط د اسم اشاری وي د چاوه اسم اشاری وز د ضمیر په ځای باندې اسم ظاهر راغلی دی خو اسم اشاره نه د اسم اشاری نه یو بل شی سره علم دی یا چې کوم دی موصول دی یا بل څه دی نو د هغې څه وجه د هغې څه وجه ده څه نقطه ده نو دی وایي وان کان المظهر الذي هغه اسم ظاهر وضع موضع المضمر چې ښودی شوی دی په ځای ده مضمر باندې که غیره که چېرته غیرو د اسم اشارې نه نو فلزیادتي څه شی دی لکه تمکني نو هغه دپاره د زیادت د تمکني زیادت د خبرې د ښه پخولو دپاره خبرې ده ښه پخولو دپاره د ضمیر په ځای باندې اسم ظاهر راوستی شي اسم اشارې نه علاوه بل څه اسم اشارې نه علاوه یا علم ذکر شي یا اسم موصول ذکر شي وغیرہ په دې پوه شئ ای جال المسند الیه متمکنا عند السامع د پاره د ګرځولو د مسند الیه خپو د سامع په ذهن کې نه قل هو الله احد الله الصمد نو قل هو الله احد نه رستو الله دوباره راغلی دی هو الصمد پکار دی سره هو الصمد ځکه ضمیر هغه ته راځي چې الله مخکې ذکر دی خو دوباره الله الصمد د زیادت تمکن لپاره زیادتی خبره خسته په ذهن کې پخې الله یو دی او الله الصمد الله سره بے نیاز دی دا خبره خسته ذهن کې پخول غواړي دوباره الله اسم ظاهر راځي پوښي پوښي کنه الله سره صمد الکه سمانا ده هغه لکه صمد سمانا ده الذي يصمد اليه ويقصد في الحوائج صمد هغه ذات ته ویل کیږي چې په حوائجو کې داغه قصد او اراده کیږي من څه شی لرګه صمد الیه نه ماخوذ دی اذا قصد کله چې د یو شی چې کوم قصد او اراده وکړي شي نو عرب سوې لکه صمد الیه داغه طرف ته متوجه شي داغه طرف ته الله بے نیاز دی یعنی څومره ضرورت دي د خلکو نو په خپل ضرورت کې چې کوم دی چاته اراده کوي الله ته ولم يقل هو الصمد او دلته کې هو الصمد چې کوم دی ونه ویل شو لزیادت التمکن د زیادتی تمکن د خزهن کې د پخولو لپاره ونذيره وایلکه ونذيره ای څه شي نذير قل هو الله لکه څنګه چې په دې کې دا اسم ظاهر راغلی دی نو د دې نذیر د دې په شان بل مثال چې الته هم د اسم ضمیر په اسم ظاهر راغلی فی څه شي د وضع المظهری موضع المضمر یعنی د نذیر په حدود اسم ظاهر کې په زیاده اسم ضمیر باندې د پاره د زیادت د تمکن من غیره یعنی من غیر هذا الباب غیر د باب د مستند الیه نه چې الته هم اسم ظاهر راغلی په زیاده اسم ضمیر باندې د زیادت تمکن د پاره خو مستند الیه نه مستند الیه داغه مثال دا دی لکه وبالحق انزلناه وبالحق نزل دا وبالحق جنب الحق راغلی دی دا وبه نزل پکار دی وبه نزل لکه مخکې بالحق ذکر شوی دی خو بیا وبالحق وی د زیادت تمکن لپاره په دې پوه شئ چې دا قرآن موږ په حق نازل کړی دی او په حق نازل شوی په دې پوه شئ ولکه وبالحق په حق سره حق څه معنا ای بالحکمت سره مقتضیه للانزال یعنی په هغه حکمت سره چې هغه تقاضا ده د سکی د انزال کوي د قرآن د سکولو په هغې سره په هغه حکمت سره انزلناه موږ د قرآن څه کړی دی نازل کړی دی وبالحق نزل حیث لم یقل وبه چې کوم دی هغه ونه وي نزل ونه وي وبه نزل وبالحق وي دوباره وبالحق دا هغه ضمیر په ځای راغلی د زیادت تمکن او ادخال الروع و د دې عطف دی په زیادت تمکن باندې برخکاری یعنی دا هم وروستو مثال د مستند الیه دی چې هغه د زیادت تمکن چې کوم دی یو وجه ده دویمه وجه چې کوم دی ادخال د روع دی چې کوم دی پوه شئ یره او خوف د سامع په زړه کې اچول غواړي د هغې دپاره اسم ضمیر په ځای اسم ظاهر ذکر کړي پوه شئ چې په سامع باندې د هغې یره او د هغې خوف راشي
فی ضمیر السامع پزړه د سامع کی و تربیت المحابه او د پاره د سکولو چې ته پیدا کی هیبت لره ربا يربي په معنا د سکولو سره پیدا کول المحابه هیبت نو ته اسم ظاهر ذکر کی چې د سامع په ذهن کې خوف او محابه یعنی چې کوم د هیبت اچول غواړي وهذا څه شی کت تاکید لادخال الروعي و دا چې هغه چې کوم دی تربیت د محابت یعنی هیبت پیدا کول دا د ادخال الروع د لپاره په منظره د تاکید دی ځکه د سامع په ذهن کې روع یعنی خوف پیدا کول دا هم دغه هیبت پیدا کول سدي نو دوباره تربیت د محابي د پشان د تاکید دی او وایا لکه مخکې سره تقویت داعی الماموری یا د داعی د مامور چې کوم دی د کوم خبري حکم کړی شوی دی د هغي قوت پیدا کول دا غي څه دا خبره پتا خ اثر انداز خبره پتا خ اثر انداز شي او دا خبره خپخ شي د دې لپاره اسم ضمیر په ځای اسم ظاهر ذکر و مثالهما مثال د دې دوانو یعنی ادخال د رو او تقویت د داعی د مامور و مثال د تقوی او ادخال د روي خو سره د تربیت نه سره د سنه چې سره د دین ته هیبت پیدا کی پوشي قول الخلفاء لقد امیر سب دا قول شو چې امیر المؤمنین یامرک بکذا دا اوس امیر المؤمنین دی دا څه دی نو دې چې تا ته وایي لکه دا کار وکړه نو دی به څه وایي لکه تا ته زه وایم چې دا کار وکړه انا امرک بکذا انا خو دې د انا په ځای څه وایي امیر المؤمنین یامرک بکذا امیر پخپله وایي پخپله امیر دی او پخپله وایي چې امیر المؤمنین تا ته حکم کوي امیر المؤمنین د پاره د دې چې پتا باندې یره راشي چې دا حکم د امیر المؤمنین دی د عام کس نه دی په دې پوه شي خوف پیدا شي او د دې خبرې تقویت پیدا شي چې دا کار ته خامخا وکړي دا کار ته مثال بوش امیر المؤمنین یامرک بکذا پوه شي کنه مکان انا امرک د دې په ځای باندې چې انا امرک وایي دغه د پخپله دی نو ځان د پاره خو پکار ضمیر دی کنه په دې هغې په ځای اسم ظاهر وایي د پاره د دې چې خوف او یره پیدا شي او د هغه چې د خبره ځای ونیسي زور ونیسي وعليه أي على وضع المظهر موضع مزمري موضع المزمري لسه تقوية داعي المامور من غيره د دې مثال چې د ضمیر په ځای باندې اسم ظاهر راغلی د تقویت د پاره د چا د پاره تقویت د پاره خو من غیره ای غیر باب المسند الیه چې د تقویت د پاره خو مسند الیه نه دا غي مثال څه دی فاذا عزمت فتوکل علی الله الله جل شانه فرمایي کله ته یو کار په خیرادو کې په الله باور وکړه نو فتوکل علیه فتوکل علیه الله جل شانه تا ته وي چې په الله باور په الله باور نو الله اسم ظاهر راغلی دی د پاره د تقویت د پاره د شي د تقویت حيث لم يقل علی الله جل شانه علی ونوي لما في لفظ الله ځکه په لفظ د الله کې په دې کې کوم د تقویت دی د داعی د توکل ته داعی دا توکل ته چې باور وکړه ځکه ته په الله باور وکړه الله عز وجل لدلالته على ذات ځکه لفظ الله دلالت کوي په هغه ذات باندې پوشي موصوفه بصفات صد کامله چې موصوف ده په صفات کاملی سره من القدرت وغيرها هغه قدرت وغیره ده او الاستعطاف یا اسم ضمیر راځي اسم ظاهر راځي په دې د اسم هغه ضمیر باندې د پاره د استعطاف سمانا الکه د مهرباني د طلبولو د پاره د رحمت د طلبولو د پاره ای معنا کې سمانا ده چې کوم د شي طلب د عطف او د رحمت یعنی د مهرباني او د شفقت د طلب د پاره د اسم ظاهر ذکر کیږي كقوله لك دا شعر شو الهي عبدك العاصي اتاك الهي عبدك العاصي اتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك مقرا بالذنوب وقد دعاك الهي عبدك العاصي اتاك وش کنه علي رضی الله عنه ته هم غالبا دا اشعار منسوب دي دغه چې کوم بر دا کړی دي چې دا اشعار نو الهي عبدك العاصي الهي انا العاصي اتاك عبد ځانته وي ځانته نو وی الهي استا هغه ګناهګار بنده تا ته راغلی دی مقرا بالذنوب چې هغه اقرار کوونکی د خپل ګناهونو وقد دعاک او هغه تا ته आवाज کړی دی تا ته فریاد کړی دی نو عبدک العاصی د عبد د انا په ځای راغلی عبد نو د شفقت د پاره چې ستا بنده یم ستا څه یم بنده یم په ما مهرباني وکړه لم يقل انا العاصي ونوي لما في لفظ عبدك ذك په لفظ د عبد کې تخضع دی عاجزی ده او استحقاق د رحمت دی استحقاق ځکه استا بنده یم خو چې کوم د استا د رحمت مستحق یم وترقب الشفقه او په دې کې څه دی انتظار د شفقت او د مهرباني دی په دې پوښي دی وجنه اسم الله بس ته دی یو
خوندور کتاب دی مختصر المعانی سړی د عربیت چې کوم د زیلو ته کوزي د پوه چې ځکه عربیت کې ډېر او عظیم جامعیت دی نو یو نقطې وجوي چې دا داسې سړی مکمل چې سړی په معنی ښه پوهېږي که نه نو د علماو دا لوی کتابونه ګوري په یو عبارت کې دنه دنیا خبرې پرتې داسې نه جو هدایت جو چې کوم ترجمه کولاو کو جو دا وایي صرف ترجمه دي کې دنه دنیا نکات دنیا رواز په تقدیم تاخیر مخکې وروستو معرفه نکره په دې کې لوی اشارات پرتې اله چې سړی مختصرمانی ښه ووایي پوه شوې جو پړدینه ها دې خوا که دې څه وایي آی وكشح كريلك لطيف كالجديل مخسر وساق كأنبوب السقي المذلل هاي وكشح دا غیلان دی راځي توب دی لاندې راځي چې کشح ویل کېږي ستا لکه ترخته چاته و شي کنه لطیف ویل کېږي باریک تا مخسر ویل کېږي ملاته نو دا مخسر دا صفت دی د چا دپاره کشح دپاره وکشح پوشي لطیف مخسر چې دی کالجدیل او هغه محبوبه دا باریک ملا ظاهری پشان د سکړي بڼلې شوي رسۍ پشان د بڼلې شوي رسۍ پشانتي باریک ملا ظاهری وساقن او داسې پنډۍ ظاهری که انبوب څه د سقي المذللی چې پشان دا د تر او د سشي نرم بانس چې کوم دی څه یې لکه دا هغه نه بند پکې نه انبوب هغې بند ته وایي پشان دا د نرم او د الکه تر بانس د سشي لکه بندونو پشان د نرم او د تر یعنی د لون بانس د بندونو وساقن او ظاهره داسې پنډۍ لره چې هغه د نرم او د لون بانس د چا پشان دي بندونو پشان دي په دې پوه شئ او وکړئ ترجمه بیا ووایئ وکشع لطیف مخکې ده کالجدیل مخسر هغه محبوبه نری او نازک ملا ظاهری پشان د بڼلې شوي رسۍ پشان د وساقن كأنبوب السقي المذلل او داسې پنډۍ ظاهری چې هغه د نرم او د لون بانس د هغه پشان بندونو پشان وتعتو برخص غیر شثن كأنه اصاريع زبي او مساويك اسحلي وتعتو او هغه نسی هغه محبوبه نسی برخص پس سره نرمو ګوتو سره په نرمو ګوتو سره غیر شثن چې هغه چې کوم د سنه دي مټاک نه هغه مټاک یو نه دی پاتې هغه رستو دی وتعتو برخص غیر شثن كأنه هغه محبوبه نسی پس سره نرمو ګوتو سره غیر شثن چې هغه مټاک نه دي وشي كأنه اصاريع زبي گویا چې هغه د زبي د مقام څه دی لکه شمشتۍ دي گویا چې هغه د مقام زبي شمشتۍ دي او مساويك اسحلي یا د اسحل د ونې مسواکونه دي یا د اسحل د ونې زبي مقام دا چې کوم هغه دي که نه شمشتۍ وایي د دې دا سر به کوم سورو شاته به سپین شاته به څه نو په دې خاص صفت کې تشبیه ده چې د محبوبې د ګوتې دا څوکې تک سره او وروسته تک سپین وروسته څه شي یا لکه د اسحل د ونې مسواکونه چې نرم او پاسته نرم او د ګوتې دي وتعتو برخص غیر شثن هغه نسی محبوبه په نرم او نازکو ګوتو سره غیر شثن چې هغه مټاک نه دي مټاک زیګ نه دي زیګ پیژنې که نه شثن هغه شی ته وایي چې زیږي زیګ نه دي كأنه گویا چې هغه ګوتې د محبوبي اصاريع زبین د زبي د مقام څه دي شمشتۍ دي او مساويك اسحلي یا د اسحل د ونې مسواکونه دي وتزحي فتيت المسك فوق فراشها وتزحي فتيت المسك فوق فراشها نؤوم الزحى لم تنتطق عن سد تفضلي وتزحي او په خوب سره
زحا وخت د څاښ ته وایي وتضحي او په خوب سره چې کوم دی څاښ کوي خوب سره څاښ کوي یعنی څاښ ته پورې ودی فتیت المسک فوق فراشها د مشکو ټوکړي د هغه په بسترې پراته وي د مشکو څه شي ټوکړي د هغه په بسترې باندې پراته وي نعوم الضحا د څاښ ته پورې چې کوم څه کوونکې ده خوب کوونکې ده د څاښ ته پورې خوب کوونکې ده لم څه دی تنتطق چې هغه چې کوم دی سنده کړي څه ورته لکه پټه نه ده اچولي هغه پټه نه ده اچولي عن څه شی دی تفضلي په چا باندې زایدو جامو باندې چې هغه پټه نه ده اچولي په زایدو جامو باندې د څاښ ته پورې خوب کوي څاښ ته پورې مطلب چې کوم دی د عیش او عشرت او د آرام زندگی ده عیش عشرت په قلاره چې څاښ شي بیا راپاسي فتیت المسک فوق فراشها دا مشکو ټوکړي د هغه په بسترې باندې پراته دي نو دا هم د عیش عشرت او د ناز او د نخرو ژوند دی نعوم الضحا څاښ ته پورې اوده کېدونکې ده او په زایدو جامو باندې چې کوم دی سنده کړي پټه نه ده اچولي چې خدمت والا ښځې داسې زنانه چې کوم دی کار لپاسي نو په جامو لپاسې یو پټه وتړي پټه څه کي هغه دا پټې مټې هم نه اچوي نوکره نه ده پوه شې نیکه ده څه ده پوه شې وایه لکه تضيء الظلام بالعشي كأنها منارة ممساراه متبتل حرامي دي داسې تشبيهات راغونډي کنه پوشي غل مخرا غلیشه تضيء الظلام بالعشي د ماخام تیارا داغه په مخ سره روخانه کیږي روخانه کوي د ماخام تیارو لره د ماخام تیارو لره روخانه کوي د ماخام تیار لره كأنها گویا چې زماغه محبوبه منارة ممساراه متبتل دا چې کوم دی